ماہ مبین سدرہ نشین شیری کلام خندہ جبین. پروفیسر طه خان یو لوی اردودان، فارسیدان، پښتودان، محقق، شاعر، مترجم، نغمه نگار، ډرامه نگار، کالم نگار، فلسفي، نقاد او ادیب. د دې سره سره یو ډیر اعلی ظرفه انسان او مهذب شخصیت. د لکنو په محله کټرا وفا بیگ د حویلی بادل خان عرف اعظم خان کې لوی شوی محمد طه خان د بیکچ صلاحیتونو خاوندو او د دغه علمی او ادبی خدماتو په لړ کې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا په کال 2008 کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی دی. تمغه امتیاز په خصوصي توګه دوی ته د رحمان بابا په اردو منظومه ترجمه ورکړی شوی ده. دوی د پښتو ژبې خدمت په اردو ژبه کې په ډیر غوره ډول کړی دی. پشتو زبان کے شہنشاہ تصوف بابا عبدالرحمن معروف بر رحمان بابا کے عرفان و آگہی کا میں اس وقت قائل ہو گیا جب میں نے اپنے 40 سالہ سیر و شکار کے دور میں رحمان بابا کا کلام سنا. جنگل میں لکڑیاں چننے والی بڑی بوڑھیوں کی زبان سے، پنگھٹوں پر پانی بھرنے والیوں کی زبان سے، گھروں میں گھرگھراتی ہوئی چکیوں کی زبان سے، بھیڑیں چرانے والے چرواہوں کی زبان سے، خواندہ اور ناخواندہ ہر شخص کی زبان سے رحمان بابا کا کلام سنا اور سنانے والوں کو بہت غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر سنانے والا اپنے دل میں رحمان بابا کا کلام محسوس کر رہا ہے. میں نے اس کے آنکھوں کی تغیرات کو دیکھا، چہرے کے تاثرات کو دیکھا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ رحمان بابا کا منظوم اردو ترجمہ کرنا چاہیے. تو جب میں نے ترجمے کا آغاز کیا تو مجھے حیرت سے زیادہ خوشی اور خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ میرا یقین تھا اور اب بھی ہے کہ اردو زبان میں میر انیس سے زیادہ قادر الکلام، غالب سے زیادہ ذہین اور اقبال سے زیادہ تعلیم یافتہ شاعر کوئی نہیں ہے. لیکن ترجمہ کرتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رحمان بابا میں ان تینوں حضرات کے اوصاف اور محاسن شاعری موجود ہیں. چنانچہ میں نے ترجمے کا آغاز کیا اور آغاز میں ایک خاص بات یہ رکھی کہ میں نے کہا رحمان بابا نے پشتو زبان میں جو ردیفیں اور قافیے استعمال کیے ہیں میں بھی اردو میں کروں. اگرچہ مجھے دوستوں نے بہت منع کیا کہ دنیا میں ایسا ترجمہ کبھی ہوا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ مالک ہے، میں نے کیا اور آج جو ترجمہ رحمان بابا کا موجود ہے ان میں نے ان کی غزلوں میں جو پشتو میں ردیف اور قافیے استعمال کیے گئے ہیں میں نے اردو میں وہی کیے ہیں. الحمدللہ اس میں مجھے بڑی کامیابی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اس بابا کا فیض ہے مجھ پر. پروفیسر طه خان صاحب زما مشر همو، زما استاد همو، زما ملګری همو. ما او پروفیسر طه خان صاحب ډیره موده مشاعرو لم یو ځای تللي یو. د هغې سره سره د ریډیو یو پروګرام چې پروفیسر صاحب به لیکه د هغې نامه خو ما نه هیره ده، خو د رحمان بابا کلام به هغه به پروفیسر صاحب په اردو کې وی، ما به په پښتو کې وی او بیا به په هغې باندې تبصره کوله او موږ دواړو به پې خبرې اترې کولې. بیا د هغې نه پس د ټلویزیون یو پروګرام و خاص کر شاعر انسانیت. نو شاعر انسانیت اینکر زه ومه، رایټر پروفیسر طه خان و. د دې سره سره د رحمان بابا د ترجمې په کار کې پروفیسر طه خان او ما په شریکه باندې دغه کار ته ملا تړلې وه. د دوی یو اسسټنټ و، د هغه نوم و نبیل
نو هغه هم پښتون نو هغه به پروفیسر صاحب ته چې کم اصطلاحات کم تشبیهات کم داسې نوي لغات به نو هغه به ما نه تپوس وکړو بیا به هغوی ته رسول او د هغې سره مونږ به کېناستو او بیا به هم پرې بحث کوو کم ځای کې چې به ما څه نیوکه وکړه د خوشحال بابا په کلام کې یا د رحمان بابا په کلام کې به دیو کومه ترجمه کړې وه نو پروفیسر صاحب به مسکی شو او وی به جب اباسین کو منظور نہیں تو نا منظور نو دا د هغې عظمت و چې هغوی په کومه مینه په کوم اخلاص باندې کار کوو ما ته هغه ورځ هغه زوی یو خبر رایاده کوي چې ما ته به وي چې اباسین یوسفزي راته ویلی دي پروفیسر طه خان صاحب به زوی خپل وی چې ما ته به وی چې اباسین راته ویلي چې د رحمان بابا د ترجمې پوره کولو نه مخکې به نه مرې ګورئ او الله دې وبخي هغه کار هم ډېر ښکلی سرته ورسو د رحمان بابا د خوشحال خان بابا رباعیات د دې نه علاوه هغه ما په پښتونخوا کې د اردو ادب دومره لوی استاز نه دی لیدلی زه په وثوق سره دا خبره کوم چې هغه به په هره موضوع باندې ډېر مدلل بحث کو او چې څه مشکل به په ادب کې ما ته پیښ شو نو ما به ترې تپوسونه کول هغوی ته اصطلاحات تشبیهات د هغوی علم عروض په علم بیان په ټولو باندې ډېر لاس بر و د هغې نه علاوه تخلیقي جوهر یې دومره ډېر و چې تاسو اندازه کوئ چې د رحمان بابا او د خوشحال بابا ترجمې کړي دي نو په هغې کې زیات تر ترجمې په هغه ځمکه کې په هغه قافیه کې په هغه ردیف کې دي نو دا د هغوی د عظمت دلیل او حکومت پاکستان ورله په دې وجه باندې هم د پراید آف پرفارمنس ورکولو د تمغه امتیاز ورکولو هڅه کړې وه چې هغوی کم کار کړی دی نو دا په دې دور کې بل چا نه شو کولی د خوشحال خان خټک بابا د رباعیانو ترجمه هم د دوی یو ډېر غوره کار دی په دغه ترجمو کې ډېر ځایه دوی د اصل کلام د بحر او قافیې هم خیال ساتلی دی ځینې شعرونه یې دومره ښه ترجمه کړي دي چې بیخي د تبعات شاعرۍ ګمان پرې کیږي دیکھ لوں میں سوئے افلاک تو تارے رک جائیں اور گنگنا اٹھوں تو دریاؤں کے دھارے رک جائیں پروفیسر طه خان په نسلي توګه د یوسفزۍ قبیلې سره تعلق لري په کال 1932 کې په لکنو کې زیږېدلی و د پلار نوم یې محمد یاسین خان و کله چې پاکستان جوړېدو نو د دوی کډه په کال 1940 کې د لکنو نه پېښور ته راغله پروفیسر طه خان یوسفزی افغان و خو د اردو ژبې په تاریخ سازو لیکوالانو کې د نامې جامې خاوند بللی شي طه خان صاحب بظاهره خو یو فرد واحد او خو هغه فرد واحد نو د هغه شاعر و چې وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے دغه بنیادی فیلڈ اور شعبہ مزاح نگاری وا حالانکہ مترجم هم نور مضامین هم لیکل مدرس هم درس و تدریس سره چې براہ راست تعلق دا اردو یو شاعر وی چې باتوں میں صرف طنز نہیں درد دل بھی ہے دنیا پہ ہنس رہا ہوں مگر آپ دیدہ ہوں نو د مزاح دپاره بنیادي مواد د ژوند دردونه دي آلام دي امتحانونه دي او د هغوی د ژوند د ټولو نه لوی امتحان دا و چې خدای پاک ته سترګې واغېښتلې چې ټول عمر یو انسان لیدل کړي کتل کړي او بیا د هغه نه هغه نعمت سلب کړی شي نو د هغه به څه حالت وي خو دونه لوی انسان و عالم و پوهه سړی و هغه د زړه رنځ جوړ نه که د هغې نه خنداګانې جوړې کړلې حالانکې د هغې مزاح نګارۍ په شا باندې د هغه اوښکې ښکارېدلې خو بهرحال هغه وی چې زه به د ژوند سره مقابله کوم او دغه ټولو تکلیفونو به د خدای په فضل باندې شکست ورکوم
مونږ سره ناس پاستو دغه خبرې اترې مو اورېدلې دي او په هغې کې مزاح کې بیا یو داسې اړخ زیات خپل که چې بېمعنې لفظونه له معنی ورکړلې تحریف نگاری ہم دونوں کا پیار تھا سچا دونوں بچوں والے تھے ان کا اپنا مجبورہ تھا میری اپنی مجبوری نو دا مجبوراړو لفظ دی نه خو د خاوند په معنی کې استعمال کا بیا دغلته چې نو دی ونه درېده د علمي کار مو وکړه معزز انسانو بل د رحمان بابا ترجمه کړې ده نو رحمان بابا سره براہ راست د چې نو تعلق ځکه جوړ نه شو چې د پښتو نه آګاه نو یو سرسري واقفیت و خو سراسري واقفیت نو پوهه نه وه هلته بیا د عباسین صاحب خدمات یې حاصل کړل زموږ ډېر ښه ملګری دی عالم فاضل او ادیب دی نو چې کوم مفاهیم ورته عباسین صاحب ویلي دي بس همغه بیان کړي دي اکثر زه ملګرو ته وایم چې د رحمان بابا سره سره دی د عباسین صاحب هم ترجمه کړې ده نو په هغې کې څه رحمانیت عبدالرحمانیت دی او څه پکې عباسینیت دی خو به هر حال هغې ته چې څه ویلي شوي دي کوشش یې کړی چې په هغې ردیف او په هغې قافیه کې هغه ترجمو کې کومه چې د رحمان بابا خپل ردیف او قافیه ده خو به هر حال کوم ځای کې چې د ردیف او د قافیې هغه ضعف والا مخې له راته کمزوري والا مخې له راتلله نو د هغې کمزورۍ ښکار شوی نه دی په خپل انداز کې یو فطري ترجمه کړې ده او ژوند ته یې چې نو د نوې معنو زیری ورکړې دي ژوند ته یې د لویې حوصلې زیری ورکړې دي او به هر حال په محفل کې چې به کېناسته نو دا احساس بچا ته هم نه کېده چې هغه د بینایۍ یا د بصارت د نعمت نه محرومه دی د دوی د اوسېدو اصلي ځای سوات دی خو نیکونه یې د سوات نه قندهار ته لاړل او بیا د احمدشاه ابدالي بابا په ډله کې شامل شول او لکنو کې آباد شول د ډیرو ستونزو نه پس چې کله دوی سروالي بروالی پیښور ته راغلل نو طه خان بابا خپل تعلیم جاري وساتو په کال 1960 کې پیښور پوهنتون نه په اردو ژبه او ادب کې د 14م امتحان په ښو نمبرو سره پاس کړو طه خان صاحب زموږ د صوبې او زموږ د دې علاقې یو ډېر لوی سکالر یو ډېر لوی محقق هغه پاتې شوی دی د شعبه اردو جامعه پېښور سره د هغې یو خصوصي تعلق هم او زما یو لحاظ سره هغه روحاني استاد هم د هغې سره زما دې حوالې سره یو ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی چې کله ډاکټر صابر کلوري صاحب زموږ چیرمین و د اردو ډپارټمنټ نو هغې ته دعوت ورکړی و هغې به دلته کې راتلل او کلاسونه به یې اخیستل نو کم ټایم کې چې به د هغې کلاس و نو هغې چونکې په هغه زمانه کې د هغې بینایي چې کوم ده نو هغه ختمه شوې وه د هغې سره یو ملګری و نو هغې به راوستو ډپارټمنټ ته او زما په آفس کې به هغې بیا ناست و او هغې به د کلاس انتظار کوو نو دغه یو ډېره ښه موقع وه چې د هغې سره به ما ډسکشن کوو گفتګو به هم کوله مختلف قسم سوالونه به هم دې کول او زموږ خوش قسمتي دا وه چې چونکې هغه اهل زبان و نو ډېرې مسلې چې چونکې مونږ پښتاني وو مونږ ظاهره خبره ده اردو کې پی ایچ ډي هم کړې ده کتابونه هم کتلي خو اهل زبان چې دی نو هغه اهل زبان وي نو ما ته دا یو ډېره ښه موقع الله تعالی په لاس راکړه چې د طه خان صاحب سره زما ناسته پاسته وشوه د هغې نه ما ډېر داسې تپوسونه کول چې هغه به طالب علمانو زموږ نه کول نو هغې به زموږ رهنمایي کوله نو هغې ډېره زیاته مینه وه پکې د طالب علمانو دپاره او هغې به یو لمحه داسې نه ضایع کوله چې هغه چېرته هسې کښېني همیشه به یې دا کوشش و دا به یې خواهش و چې طالب علمان د هغې سره ناست وي د هغې سره خبرې کوي د هغې نه تپوسونه کوي او کله کله به داسې هم وشو چې ما به کله د شپې ورته فون وکړو د ورځې به مې ورته فون وکړو ډېر بیټې ما او تپوسونه به مې ترې کول چې سر د دې لفظ دپاره صحیح معنی د دې څه دي یا د دې لفظ چې کوم دی نو د هغې نور حوالې سره به مې تپوسونه کول نو هغې به ډېر په مینه باندې ډېر په محبت باندې چې کوم دی نو هغې به زمونږ رهنمایي کوله میں زندگی کے آخری دم تک انشاءاللہ ایک ایک لمحے سے لڑوں گا اور شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا زندگی کو زندگی سمجھ کر گزاروں گا زندگی کو موت کے غم میں نہیں گزاروں گا
جہاں میں زندگی جس کی اجل سے آشنا ہوگی، جہاں میں زندگی جس کی اجل سے آشنا ہوگی، وہ آزاد قیامت ہے، قیامت اور کیا ہوگی، جہاں میں زندگی جس کی اجل سے آشنا ہوگی۔ نصیبوں سے جو ان پر موسم گل میں خزاں آئی۔ احمد فراز او مقبول بټې د سبق ملګریو په کال 1962 کې په ایډورډز کالج پیښور کې د اردو ښودلو کار شروع کړو. دا موږ سره اردو سیکشن دی، طه خان صاحب ډېر ښه کتابونه دي که موږ سره پراته دي او ډېر سټوډنټ راځي ریسرچ دپاره، ایم فل دپاره او د هغې نه استفاده کوي. ټیچرز هم ورسره راځي او نور ډېر آوټسایډران هم ډېر راځي. چونکې طه موږ نه ډېر مخکې و، خو زموږ سره یو ملګری و خدای دې وبخښي ظفر، هغه به دغه موږ سره خبرې شیر کولې او طه دغه به موږ مشرق اخبار کې د جنګ اخبار کې موږ سره دغه آرټیکل راتلې د ادارې په هغه کې به موږ هغه ډېر ښه سټډي کولو او ډېر وخت خبرې دي چونکې موږ نه ډېر مخکې وو، خو دغه خبرې موږ ظفر صاحب نه چې کومې اورېدې ډېر ښه خبرې به یې کولې، دغه متعلق موږ سره به یې ډېر ښه دغه خبرې شیر کولې چې هغه موږ سره دلته پروفیسر و او ډېر ښه کس و، ډېر نایس کس و، چونکې دغه ډېر کتابونه موږ سره لایبرري کې موجود دي، ډېر خلک راځي د هغې نه استفاده کوي، ګوري دغه شاعري دغه کوم آرټیکل یې دغه لیکلي دي هغه ډېر خوښوي هغه. پروفیسر صاحب داسې نوم دی چې هغه د پټېدو نه دی جي، د دې صوبې سره د هغه نوم تړلی شوی دی، د دې صوبې پہچان دی هغه، او زه وایم چې د ترجمې په حوالې سره دغه شان د طنز و مزاح په حوالې سره د هغوی اړو په دې سیمه باندې اړو څوک زه وایم چې څوک مقابل نشته. په کال 1968 کې د پی ای ایف ماډل سکول پیښور کې ذموارۍ ترسره کول شروع کړې. د دې سره سره په ادبي دنیا کې هم د دوی قد ورځ تر ورځه اوچتېده. د طه خان صاحب بنیادی شهرت مزاحیه شاعري ده، خو د دوی په نثري او شعري ادب کې کړی کار د دوی د عظمت او علمي قابلیت دلیل دی. بیا د لکنو په یو اخبار قومي آواز کې هم لیکل کړي دي او بیا یو وخت داسې راغلو چې پروفیسر طه خان د پښتو د مشهورو اولسي سندرو په طرز اردو سندرې ولیکلې چې بې کچه شهرت یې وموند. محبتوں کا آشیانہ جنت نگاہ یہ چمن میرا، حیا کے پھول کھلے ہیں گلاب چہروں پر نئی سحر ہے. محبتوں کا آشیانہ جنت نگاہ یہ چمن میرا، حیا کے پھول کھلے ہیں گلاب چہروں پر نئی سحر ہے. چمن میرا یہ چاہتوں کے دیے جل رہے ہیں شاخوں پر نئی سحر ہے. محبتوں کا آشیانہ جنت نگاہ یہ چمن میرا، حیا کے پھول کھلے ہیں گلاب چہروں پر نئی سحر ہے. والد صاحب سره زموږ تعلق دا و چې هغه ډېر سټرکټ و پرایویټ لایف کې، اسپیشلی ود ریفرنس ټو ټایم کا نه، چې فرض کوم موږ سکول لګېدو 9 بجې نو خامخا موږ ته حکم و چې 9:30 بجې به کور نه وځو، ناشته کوو یا نه به کوو. موږ ته هغه سبق ښیل چې بھائی سیلف کانفیډنس، خود اعتمادي، خپل ځان باندې به تاسو اعتبار کوئ، اعتماد به کوئ چې څه تاسو وایي هغه به سم وي، غلط خبره به نه کوئ.
چا سره جګړې مګړې به نه کوئ. لباس باره کې موږ ته حکم چې بھائی بتا ویل ویئر کرنا شوډ بی عزتمند خلق والا لباس وي، ساده لباس وي، صفا ستھرا به یا که چېرته ځئ تاسو خلق راپاسئ تاسو له چې وګوره داسې خاندني کس راغلی ده، غلط خبرې، چیپ غلط ډرس به نه اچوئ ځان له. او دغې دا موږ له سبق و چې always conduct yourself with a positive attitude کنه، چې همیشه مثبت طرز عمل ساتئ. ہر چیز کے نیگیٹیوٹی یا منفیت مو گنئ ځان له. هر وخت دا سوچ کوئ چې دې کې به څه فایده وي، دې کې به څه مصلحت وي خدای طرف نه، الله تعالی طرف نه. او خپل ماشومان ته مو دا پوهه کا چې بھائی دغې ټرسټ ان ګاډ او نیگیټیو اټیټیوډ نه لرې ساتئ ځان له. هغه یو خبره بولم چې همیشه به حلال ګټئ، ډس اونسټي به نه کوئ، بددیانتي به نه کوئ. خپله سیټ سره، خپله روټۍ سره، خپل دفتر سره، خپل ملګرانو سره د بالکل بددیانتي به نه کوئ. داسې خبره نن سبا خو څوک هم نه پوهېږي، خو والس بالکل صفا ستھرا وګوره. د دې څه لوبینګ نه بغیر موږ خپله سوچ کوو چې یو کس بهر نه چې راځي پېښور کې ځان اسټابلیش کوي او کې پی کې کې بیا خپله نوم جوړوي او بیا نیشنل لیول باندې بیا انټرنیشنل لیول باندې خدای طرف نه هغې باندې رحمتونه و چې صرف خپل سټریټ فارورډنس، صفا ستھرا نیت په وجه هغه دومره شهرت واغسته. د کال 1940 زمانه وه چې د ماجبین قزلباش په آواز کې سموده په زړونو راج کړی دی. پشاور سے میری خاطر دندا سالانا، پشاور سے میری خاطر دندا سالانا، او دل بر جانا نا، پشاور سے میری خاطر دندا سالانا، او دل بر جانا نا. پاکستان ټلویزیون پیښور له ډیر لیکل کړي دي. اردو ډراما، برادری ہوٹل او میگزین پروگرام شاعر انسانیت په زړه پورې پروگرامونه دي. میرے بھائی میں نے ٹی وی کا چینل بدلنے کو کہا تھا اور تم کوشش کر رہے ہو میرے تیور بدلنے کی. بدل دیتے ہیں چینل، ابھی بدل دیتے. طاہر بھائی یہ ٹی وی کی گردن گھما دیں. اس کی گردن گھما دوں؟ میرا مطلب ہے چینل بدل دیں، چینل. د ریډیو پاکستان د پاره ډېرې ډرامې، مضمونونه، شعر و شاعري، تاریخي، معاشرتي او سماجي لیکونه کړي دي چې خلکو ډېر خوښ کړي دي. طه خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے، اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ تھے اور آپ کی بہت ہی عظیم خدمات ہیں اردو ادب میں. اور میڈیا کی بات کریں تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں آپ نے لازوال اور معروف ڈرامے لکھے، اور اس کے علاوہ آپ کی کتابیں بھی بہت ہی مقبول کتابیں ہیں اردو ادب کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات جو طه خان صاحب کی ہے، طه خان صاحب نے جو علم تھا وہ منتقل کرنے میں کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، اور جو کچھ ان کو آتا تھا انہوں نے منتقل کیا اپنے شاگردوں میں، کتابوں کی صورت میں، ادبی محفلوں کی صورت میں. اور کمال کے آدمی تھے. گو کہ ایک وقت تھا کہ ان کی بینائی چلی گئی اور پھر ایک عرصہ انہوں نے زندگی کا نابینا صورت میں گزارا، لیکن اسی طرح متحرک تھے. ریڈیو پاکستان کے پروگراموں میں اسی طرح سے شرکت کرتے جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے، مشاعروں میں بھی، بلکہ بیرون ملک بھی گئے مشاعروں کے لیے، اور فی البدی بہت کچھ کہا کرتے تھے. ہمارے سامنے ریڈیو پاکستان میں بیٹھے بٹھائے ان کو کہا گیا کہ اس سچویشن پہ اس طرح کا ہمیں قطعہ چاہیے، تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے انہوں نے خوبصورت قطعہ کہہ دیا. تو یہ پروفیسر طه خان صاحب کا کمال تھا. اور جب تک اردو ادب ہے اور جب تک سرزمین پشاور کا ذکر آتا رہے گا، پروفیسر طه خان زندہ رہیں گے. د دوی د کتابونو نامې سپدا ډول دي. متاع فقیر د رحمان بابا د کلام د منظوم ترجمې یوه برخه. عملی کیمیا د نهم لسم د ماشومانو د پاره د کیمستري اردو منظوم کتاب. قواعد خوشخطي د خوشخطۍ کولو هنرونه. رحمان بابا د منتخب کلام اردو منظوم ترجمه. کلیات رحمان بابا د شاعر انسانیت حضرت صوفی عبدالرحمن بابا علیه رحمت د ټول کلام منظوم اردو ترجمه. منتخب رباعیات خوشحال خان خټک د خوشحال خان بابا د رباعیانو اردو منظوم ترجمه. قرینه شعری د شعر و شاعرۍ په فني او فکري نزاکتونو اړه لرونکی ډېر ګټور کتاب. قافیه، ردیف، ثنای بداع،
علم عروض او بیان وزن بحر وغیرہ. گلپاش د مزاحیه شاعرۍ مجموعه، قصیده برده شریف، منظومه او تشریحاتی ترجمه. بنیادی اردو د اردو د هر ښودونکي دپاره قاعدې ضابطې، رموز و اوقاف، تلفظ، محاورې او استعمال یو ناویات ته ډالۍ. داستان کربلا د کربلا د شهیدانو په حقله ګټور لیکونه، د محرم ورځې شپې او څو نور کتابونه، مقالې او مضمونونه. دا عظیم لیکوال، دانشور او مفکر په کال 2014 کې په 25 اګست د 15 کالو په عمر کې زموږ نه بیل شو او خاورو ته وسپارلی شو. په ګورې نور شه.